قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب د خلک وایي چې دلته کې د مسجد عایشې نه عمره نه کیږي، نو تاسو دې باره کې څه وایي؟ دې ځای نه کیږي یا عمره یا نه کیږي؟ دا حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو چې زه عمره کول غواړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل تا چې حج سره عمره کړې ده لهدا هغه ستا لپاره کافي ده. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې زه ځان نه عمره کول غواړم یوازې. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها رور عبدالرحمن ملګری کو او دې تنعیم میقات ته راولېږل. نو دا د حضرت عائشہ رضی الله عنها په نوم باندې دا جومات قایم شو، جوړ شو. نو د دې ځای نه عمره وکړله. نو دا کوم چې علما دي سلف الصالحین غیر مقلد، نو دوی فرمایي وایي چې د دې ځای نه عمره کول جایز نه دي. زمونږ علما ورته فرمایي چې دې ځای نه عمره کول بالکل درست او سنت او جایز دي. لہذا دا بهر ملکونو نه چې کوم حاجیان او معتمرین عمرې والا راشي، دوی یوه عمره کوي، دویمه کوي، درېیمه کوي، څلورمه کوي، دوی میقات ته راځي، دلته نیت کوي او دې ځای نه احرام تړي. دا حرم حد دی، دې ځای پورې حرم دی، د سور بورډ دی الحرم سٹارټ حرم. د دې ځای نه دې خوا دا میقات جوړ شوی دی، یعنې د حرم د ځمکې نه بهر د مکې نه. دې ته میقاتونه حالن کې ډېر دي. مسجد جعرانه دی، هغې د نبي علیه الصلاۃ والسلام عمر کې یو عمره کړې ده، هغه هم سنت ده. او د لملم میقات چې کوم دی د مدینې منورې نه چې راوځي هغه دی، د طایف میقات دی، او صلح حدیبیې میقات دی. دا دی بل ته چې د هر ځای نه چې ته احرام تړې، چې ته په خپله دیره کې احرام وتړې او کپړې بدل کړې او دې ځای نه نیت وکړې هم صحیح ده. او که نه ته دلته راشې او دلته احرام واچوې او کپړې کیس کې واچوې نو هم جایز او صحیح ده. نو لہذا زموږ علما په دې باندې متفق دي چې د دې ځای نه عمره کول جایز او سنت او افضل دی، بالکل صحیح دی. والسلام. جزاکم الله. ستاسو ته معلومات راکولو یو جهان مننه.